الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر دي قال الله جل جلاله في قرآن فاك فرمائي ويتاسم ما ويستا ها وإنسانانو تچكم دا الله پلیارك وديت مرق نسب سوي أغلى مري ما ويستا بل احياء ولكن لا تشعرون. بلکې غزوندي دي تاسې دا شعور نه لرئ، ته دونه سترګې نه لرئ چې دا غزوند تاسې په وویناست. غزوندي دي مسلمانان ورونو. تېره جمعه یو بحث ما شروع کړی ولې په دې میاشت باره کې دا میاشت د چیشته د څه لپاره وله څنګه برکتونه و څه طریقې وې کوم انداز و کومه طریقه و دا ټوله بحث وشو. اوس لننه ځخه یعنې پرون نه بله ورځ د میاشتې لسمه نن یې 12مه ورځ وه. پر لسمه باندې چې کوم کارونه سوي دي هغه کارو به نن سره وژغې شو. تر ټولو له مخ الله جل جلاله نبي علیه الصلاة وسلام ته امت ورنصیب کړی په ټوله دنیا باندې. په دنیا کې واحد داسې انسان نبی علیه الصلاة وسلام چې هم نبی دی هم رسول دی هم د ټولې دنیا په خپله زمانه کې دی باچا و. دی باچا و چې ده به کوم امر وکړي، کوم حکم به وکړي، کوم کلم به وچولي هغه خبره به کېدله. هم جج و چې کومه فیصله به وکړه فیصله ده په مخ قبول وزیاته. بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې د دنیا ولاړې د نبی علیه الصلاة والسلام نه تګه بعد الله جل ابوبکر صدیق راته باچا کړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا دغسې انسان یو نبی و رسول نور څونه امت ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ول که هغه دومره لرې ول چې د لېږس پر دغه مځکه اوسېدل د مدینه د اسمان په سر کې دغه ځوالام دغه نبی ابوبکر صدیق خبره منله. بیا عمر رضی الله تعالی عنه باچي له عمر رضی الله تعالی خلافت بعد باچي بعد نبی علیه الصلاة والسلام دا پیشنګویي وکړه چې د دې بعد زما په امت کې به فتنې پیدا سي، زما په امت کې به فساد پیدا سي، زما په امت به شیطانان غالبان سي، زما په امت به منافقان غالبان سي، زما امتیان به لیونیان سي، یو بل به سره خوري، یو بل سره به جنګېږي، په ځانو به فتنېږي. یو لوی غټ درواغجن مردارخور یو نجس یو د دین دشمن په هغه په دی پسې روان به د ځان باچا وګوري. دا له څه د عمر رضی الله تعالی عنه بعد چې څه ټیم عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت ته دور خلافت ته راغی دا دریم خلیفه دی.
نو په دې خلاف عثمان رضی الله تعالی عنہ چې مرګ ته نږدې شو دی اخري شپې ولې د خلک د ژوند په دې ټیم کې بغاوت وشي په مسلمانانو باغیانو بغاوت وکړ سرکشي وکړ عثمان رضی الله تعالی په خپل خیمه کې د قرآن مجید تلاوت شروع شي کې هغه ته واقع دا ډېر لري واقع زه خالي خپل خبره ته ځان رسوم بیا علی کرم الله وجهه علی رضی الله تعالی عنہ چې بچا سي د ټول دنیا نړۍ له سره بچی کې ودرېدل یو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورسره ودرېدل هغه هم بیرته کیسې ختمې شولې بیرته علی کرم الله وجهه بچاو چې سلطان علی رضی الله تعالی عنہ دنیا ولاړی د ټول امت باچا چې ولې دا دوه کسانو باچی تراله مسلمانانو ویل چې زموږ باچا چې وي هغه به امام حسن وي امام حسن د علی کرم الله وجهه زوی دی مصر د نبی علیه الصلاة والسلام مصر نسوی دی نبی علیه الصلاة والسلام باندې دومره ګران دی چې امام حسن او امام حسین ته وکتل نو اعلان وکړ په مسلمانانو کې ولې مسلمانانو دا حسن دی که چاله د سره مینه لرله چاله حسین سره مینه لرله زه درته دا دعوه ورکوم دا ګرنټي ورکوم چې زمواره نه دی خبرې چې الله تعالی به د سره مینه لري بیا به ای خدایه زه زما له نفسي سره دومره شفقت مهرباني مینه وسیله لرم خدایه ته یې ورسره ولره زما له نفسي سره مینه محبت ولره ځکه خو اوس په سپین ږیرو باندې خپل نسیان ډېر ګران هلته دعا سوې ده ګوره دا ګرانه شته دغه ورځ راغلی پلار زوی نور اخي نه مچي نه ور اخي نه یو شی له بازار وړي نه د بیمارۍ غم کې نه د فچیس غم کې نه نسای چې هر رقم سي چې پلار هر رقم سخت ظالم سړی سي چې نسای پیدا سي د زړه نرم سي هغه شفقت هغه محبت هغه رحم چې کوم دته نبی علیه الصلاة والسلام وکړ الله تعالی د نیکو د زیبو نصیب ما منځ کې پیدا کړ امام حسن د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره صلح وکړه حضرت معاویه ته د ټول اسلام بچي او معاویه ته ورکړ امام حسن را خپل کور څو وخت بعد امام حسن له دنیا رخصت شو مړ شو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو وخت د دنیا ز خلاره رخصت شو اوس واقع په دغه لسمه باندې چې واقع شروع دا به ته بیان امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د دغه میاشتې په شروع کې مړ شو چې مړ شو روایت کې راځي په 15 باندې حسن حسین په 15 امیر معاویه له دنیا ولاړ چې امیر معاویه لاړې عرب بچیانو کې دا کار دی چې بادشاه مړ شي تر هغو پورې د بادشاه حال وکوم ته نه ورکړي چې بادشاه مړ شي تر هغو پورې چې زوی دغه مقامه یا زوی یا وراره یا نسۍ یا څوک په هغه بادشي باندې رولی نه وي چې د بادشي تخت سمان شي بیا اعلان وشي چې فلانی بادشاه مړ شو اوس نه راسي جنازه ده د امیر معاویه یو زوی و چې نوم یې یزید و یزید ته دا درک ورغلی چې زما پلار له دنیا ولاړې رخصت شو نو اعلان امر یې وکړ زر په زر باندې زما پلار پټ کې په غارو کې پټ کاست چې پلار یې پټ کې امیر معاویه دا لوی جلال قدر صحابي دی بیا له دغه بعد یزید دا اعلان وکړی خپل زوی ته په ژوند کې یزید راغلی و پلار ته او پلار ته مخ ولاړ چې پلار زه هم اوس د باچي لایق یم زه اوس د جنګ لایق یم ما په جنګ کې لیږه پلار یې خپلو ټولو مسلمانانو ته ویل چې ای مسلمانانو که زما زوی تاسې باچا کولی له درو کسانو زه به پوښتنه کوي که درو کسانو اجازت ورکړي چې دا سړی د باچا سي دا سړی باچا دی که درو کسانو کې اوم اجازت نه ورکړي دوه ورکولی نه دي کېږي یو امام حسین حضرت امام حسین دا د نبی علیه الصلاة والسلام دوم لسی دی ډېر ورباندې ګران لسی دی نبی علیه الصلاة والسلام په سجده
دی پر دا سر کښېنستی نبي علیه الصلاة والسلام د هغو سجدې ځنه پورته کېدی چې دی نه دا زما لمسی وغورځي چې خوش شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام او دغه امام حسن امام حسین ته به اوښ جوړ شو په څلورو برابره کم اوښ ورته جوړ شو بیا به په ملا باندې دواړه کښېنول بیا به دا چکر ورکولې په دا خونه کې بیا به ورته ویل چې ای حسنین دواړه نور ته حسنین وایي ای حسنین ستاسو اوښ څنګه چې اوښ دی پر چا سپارئ پر پیغمبر د خدای څوک ورسپارلي نسیان امام حسن مصر زوی خو دنیا ولاړ نو دومره زوی ته دا امر راغلی د ماسپښین ټیم دی د جمعې ټیم دی د یو مسجد کې ناست دی یو حضرت عبدالله ابن عباس دی یو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یو دغه امام حسین رضی الله تعالی دا ورته ناست ماسپښین ټیم د جمعې ټیم دا یو سړی راغلی یزید وایي چې امام حسین دا به راځي زما و محل ته زما په کار دی په یو منټ کې به ځان رسوي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه حسین ته ویل چې روان شوې پر کومه خوا دې مخ وکړه چې وشورېدې و زه روان یم یزید غوښتی یم حضرت عبدالله بن عباس ورته ویل بس کښېنه چې ولاړ نه سې پر تا باندې یزید اوس بیعت کوي ما په خیال امیر معاویه له دنیا ولاړ یې مړ شو هغه پټ کړي پاته سه حضرت دی ولاړې ورته وویل چې هغه نه راځي از یزید اول امر و خپل زوی ته وکړ حور بن یزید چې ولاړ سه اول حضرت عبدالله بن زبیر دومره جلیل القدر صحابي دی دومره جلیل القدر صحابي دی چې هر انتها یې نشته دا تعالی پلار یې دغه رقم جلیل القدر صحابي وایي اول راغلی حضرت عبدالله بن زبیر شهید حضرت عبدالله بن عباس راغلی چېرته شو امام حسین روان شو ولاړ یې تکشن هلته له شام امام حسین امر وکړی چې نن ورځ که تاسې دا ټوله قوم ما ودغ شته نور لکه چې د یزیدو به هلته ورسم نو زه به لحاظه مدینه به پرېږدم له مدینې به ځم مکې له به ځم زه به دا کلی پرېږدم زه به کلی پرېږدم ته یې پوهېږې کار و پرې شک کوي بد سره کواس امام حسین له دې ځای روان شو لاړ د مکې مکرمې له مکې مکرمې څخه هاته له کوپې څخه خلک ورته اولون ورته رااستول چې راسه موږ تا سره ولاړو داسې جنګ به ورسره وکړو داسې به وکړو داسې وکړو د یزید لښکر 20,000 کسان دا پر د حسن حسین د میاشتې پر 5مه باندې معاویه مړ شو د په 6مه باندې 20,000 فوج یې تیار کړل 20,000 فوج خالي د 2 کسانو په خلاف و 2 کسانو د جنګ لپاره بیا ډېره اوږده واقعه ده بیا لاړه هلته چې ست یم کوپې ته ورسېم نو امام حسین اوله د خپل د اکا زوی دا قاسم هغه یې ولېږه عقیل یې ولېږلی چې لاړ سه ته له کوپې خلکو څه عام وکړه چې واقعیتا دی له ما سره د ظالم باچا په خلاف را سره ولاړ دی که نه دی دی له ما سره واقعیتا یو ظالم په خلاف هغه لاس راکېږي نه راکړي خلکو دومره وعدې او خطونه ورته راولېږه چې 3 تیلیانې له خطونو ډک دومره خطونه رالو چې موږ له تا سره یو 3 تیلیانې له خطونو ډک شو 3 تیلیانې چې موږ له تا سره یو د پیغمبر علیه السلام له اولادو سره یو موږ له تا سره یو راسه د ظالم په خلاف موږ له تا سره ولاړ د تا سره جوړ څه جنګېږو او خلکو قول وکړی اته یزید حمله اته یزید خپل بل باچا یزید چې په کوم کلي باندې په کوفه باندې کوم گورنر یې لګولی هغه گورنر مسلمان سړی نعمان نومې دی نعمان هغه یزید پسې واخیستی بل شمر یې راوستی شمر ته ویلې تاله به زه دا باچي درکړم دا باچي به درکړم نن د نبي علیه الصلاة والسلام د کور ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې څو کسان 20 کسان خالی دي 20 اولادونه دي نسیان کړوسیان 20 کسان نبي علیه الصلاة والسلام اولاد دا ختم که ټول شهیدان که بیا له بعد راسه د کوپې باچي ده د پلاني ګورنر پلانه شي پلانه شي ټول لعنت چېرته ورکړي اته شمر پورچ اته حوس پورچ اته پلانې نور ورته پورته کړ دا رقم دا جنگ تازه شوی نن بیا پر اتمه باندې د حسن حسین په اتمه ورځ باندې امام حسن
امام حسین سره د خپل یویس کوردان په خپل کور والا اهل بیت د خپل کور کسان نور سره زیات یعنی ټوټل مسلمانانو تعداد 2 کسان ول د وجه تیږي چنولي وجه تیږي تړلي بس په نبی علیه الصلاه والسلام پر اولاد باندې حمله وسوله بیا دغه تیر ورځ تیر نه بل ورځ بیا په دغه نشیدان ټول شهیدان کړ یو یو نه کړي او ټول په تن په وجه شهیدان کړ 3 ورځې او خوراک او شکر باندې بند کړو 3 ورځې پرې ټوکی بند کړو په خیمو کې بند کړو 3 ورځې په خیمو کې بند کړو یو دا ډېر غمجن واقعه او ډېر غمجن کیسې بهرحال ما دې لنډ وړې چې د مسلمانانو په مجلس کې خالد دونس خبره سر خلاص چې دا میاسه مناسبت له کومې واقعې سره ډېر لري له کوم مجلس سره ډېر لري یو وارې د نبي علیه الصلات والسلام یو کړوسی یعنی د منسي زوی د لور نس زوی بیا د زوی زوی یعنی کړوسی د هغه نوم اصغر دا د مور په غېږ کې ډېر کوچنی و د مور په څه باندې په دغه خیمو کې پیدا شوی بیا روایتو کې راځي وایي دا کوچنی چې سټې مو د کفارو ته مخامخ داسې توګه د نبي علیه السلام اولاد یو دا په یو غیس د غیس یو تره سوکه راځي امر یې وکړی چې د 3 سوکې والا توره راړئ د 3 تورې والا سوکه راوړه په دا خوله کې ټک پر وکړی په دا خوله کې دا رقم زخمي کې تر ویست امام حسین دا کوچنی راویست باندې خدای ته راوتل یا خدای اوس راته ووایه ستا په در کې د نبي علیه الصلات والسلام له دره کوم شی موږ تا ته نه دی وقف کړی بله ورځ راک نن دا د تیره تر وتلګې د تا ته مې نیولی دی بیا داسې مظلوم انسان چې یو خبره د مور شیدې رانې د شي له لوستو اجلاس نن هغه ماشوم هم 3 سوکې والا تیره تر ووته خدای ستا په در کې پیش کړي مسلمانانو ورونو دا واقعه دا جنگ دا مجلس پر دغه سمه ختم شي بیا به مسلمانانو کې چې انتشار پیدا شوی خوابدیا پیدا شوه ته دورې لاړ شه سني زه دورې لاړ شم شیعه ته دورې لاړ شه پلانی مذهب والی زه دورې لاړ دا صرف پر دې خبره باندې دا د بادشاهي مجلس وي امیر یزید ځان ته بادشاهي غوښته امام حسین ځان ته بادشاهي غوښته امام حسین پر حق وي هغه ظالم و لعنتي انسان وي د خدای تعالی قهر باندې وي ابن زیاد عبید الله بن زیاد یزید شیر پلانی حوس ډېر لوی مردارخواره انسانان ول ټولو ته به لالچ ورکولی چا ته به ویلی چې مثال د لورلۍ بچي در کوم چا ته به د کوی دا رقم علاقې وې شنې علاقې د کوفه بصره یمن پلانی دا بچي در کوم هغو انسانانو به د نبي علیه الصلات والسلام دا مسلمانانو ورونو یزید باقاعده د جمعې جمع ورکوله خطبه یې ورته ویلې سم لوی عالم و سم فقیه انسان و په قرآن و په حدیثو خبر وی بیا دومره لعنتي انسانان دی چې جنګ یې وکړ نو بیا د نبي علیه الصلات والسلام نه اولادو یې سرونه پرې کړل د چا یې فټبال جوړ کړل د ښځو ټیکریان واصل په کلي په کورو یې ګرځول ډولونه یې مخ ته روان ول بس له دې خبرې څخه نفرت پیدا شوی خلکو په زړو کې نفرتونه پیدا شول له دا یزید له قومه له دغو انسانانو له هغو خلکو چې هغه په دې کلي کې اوسېدل کوفې والا او اوس عربیانو یو متل جوړ کړی وایي الکوفه لا یوفه کوفیانو کې هېڅ وفا نشته بس اوس نو دا خبره جوړه ده د ځان ته اسلام یو چوکاټ یو مجلس یو نبی دی یو خدای ها مگر ما استاد خپل نفرت له وجې څخه ما استاد خپل کین بغض له وجې څخه چې هغه ما ته په ځان کې ژوندی کړی دی هغه له وجې څخه ستا ګلیم جلا زما ګلیم جلا ستا مسجد هم جلا زما مسجد هم جلا ستا مذهب هم جلا زما مذهب هم بیا چې پوښتنه ځینې کوي دا مذهب والا خدای او رسول قرآن حدیث مني هغه مذهب والا هم خدای قرآن حدیث مني لہذا دا شی نشته په اسلام الله فرمایي په قرآن مجید کې ګور ما ته به قرآن کښېږدو ما ته به خپل مخ ته قرآن خلاصو چې ای قرآن مجید ومسته لار راوشه قرآن ته وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسو د الله اطاعت وکړئ د الله د رسول اطاعت وکړئ واولي الامر منکم هغه نیکان خلک چې دې ته دین درشي ستا د دین رهنمایي کوي د دنیا او د آخرت ګټې درشي د هغو انسانانو ملاتړ یې وکړئ ورسره رسئ د هغه خلاص ونیسئ
دغه به هیڅ وکړي مسلمانانو. شیطان یو ورځ راغی د فرعون و کور ته، د فرعون د کور د خونې دروازه یې وټکه ټکه ټکه ټکه. فرعون ناره کړه مننه ته څوک یې؟ شیطان هلته ورجع کړی ول ته څنګه این رب، ته څنګه خدایه، ته کوم ځای خدایه چې تا د باندې څوک راځي ته ټکي ته نه پېژنې. شیطان سر خلاص، فرعون سر خلاص. او دا شیطان مو راخوړ راځه راننوځه قال راسه چې رالی کښېناست. فرعون شیطان ته وایي ای شیطان د دنیا روح زمین باندې نه تر تا مردار خور انسان سته نه تر ما مردار خور انسان سته، نه تر تا د خدای د قهر پر چا سوی دغه سته نه تر ما بل داسې د خدای کار پر سوی. ایا بل هم داسې انسان سته؟ ګوره دا خبرې وکړي فرعون شیطان ایا بل هم داسې انسان سته چې تر ما او تا هم د الله تعالی زیات بد ورسره کېږي، د الله تعالی ډېره مدرخور انسان. هو بل هم سته. ور کوم یو دی؟ ور هغه انسان چې په دین کې حسد لري، کین بغض مسلمان ته لري، د دین له خاطر یو چا ته بغض ساتي. زه په دغه امام پسې لمونځ نه کوم، څه له دغه امام داسې دی بس پلانی سړی زما نه خوښ همسایه سره داسې پلانی کار یو داسې یو انسان زهریلی ضرر در رسوي، ستا عزت ته ضرر رسوي، هغه انسان سره تعلق مه ساته، ځان ځین ساته. یو داسې یو ضرر نه رسولی. پلانی مسجد ته ورغلم موږ نه پسې کوئ څه په امام کې دا خوی پکښې و، دا خوی د پلانی مذهب لري. هغه امام هم هغه خدای مني، هغه امام هم هغه قرآن مني، هغه امام هم هغه حدیث مني. اسلام یو اسلام دی، د اسلام یو چوکاټ دی، ایمان یو چوکاټ دی. مسلمانانو ورونو دغه موږ دا چمونه پیدا کړی دا دورې بوزه دا خردورې کا سپین تورې کا چرې کا پرې کا بس ورځ په محشر به د الله په حضور کې به شرمنده ولاړې. یا خدای نو پلانې راته ویلو، یا خدای نو په پلانې پسې پسې یم، یا خدای په پلانې پسې پسې یم. نو بیا به موږ ته مو تا د خدای ووایي، رسول به ووایي چې عقل مې در کړی، پوهه مې در کړی، زده کړه مې در کړې، طاقت و ځواني مې در کړې وله، هغه باوجود تا له قرآنه پوښتنه نه شوې کولی، تا له قرآنه رهنمایي نه شوې حاصلولی. مسلمانانو ورونو تاسې کوشش ډېر کوئ د دین له بعضو احکامو څخه داسې ځان خبر کړئ لکه فرض لمانځه چې مو ځان خبر کړی چې پنځه وخته یې کوئ. بیا به دا وي کم از کم هغه ایمان به په خپل د دین په چوکاټ کې سالم پاتې. مسلمانانو ورونو دا د حسن حسین میاس ده، دا په دې کې ډېر شهدای کرام، ډېرې کیسې، ډېر مړونه، ډېر پیدایشونه، ډېر ناولده مجلسونه پېښ شوي دي. دا د اسلامي د میاشتې اوله میاشت، اسلامي د کال اوله میاشت حسن حسین نومېږي. په دې کې ډېرې واقعې دي، خصوصا دا واقعه ده په دې واقعه کې انسان دا وایي چې زه دې آباد یم، ورځ په محشر د نه د یزید په لښکر کې راپورته یم، د خدای د رسول په دوستانو کې راپورته یم. نو درود دې ډېر وایي، استغفار دې ډېر وایي، د خدای دا دعا غواړي چې خدایه ما له دغه ظالمانو وساتې. دغه مو در خرو دومره لعنتي انسانانو جنګ چې وکړي دا ټولې کیسې وکړې، بیا د ظلم باوجوده تورې په وینې ولې، د چا غیس په وینې وې، د چا سرونه راخیستي وو، چا یې غوږونه راخیستي وو، چا د مؤمنانو پزې راخیستې ولې. داسې ظالمان خلک هغه باوجوده ولاړ په لمانځه ولرل، په لمانځه کې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. آل محمد خو تا ټوکرې ټوکرې کړې بیا پر چا وایه. مسلمانانو ورونو دغه مسلمانان اوس هم په موږ کې تاږي ډېر سیدان سته، هغو عزت کوي، هغو لره د کوم الله چا مه کوي. بیا چې خبر شي چې سید دی بیا ادب یې کوه، احترام یې کوه، قدر یې کوه. الله تعالی دې موږ تاسو د هدایت صراط مستقیم نصیب. خدای دې هغه لاره نصیب کړي چې هغه الله په خپله وایي انعمت علی، ما پر ته انعام کړی، له هغه شر نه په سالم وساتي چې هغه یزید لښکر دی. خدای تعالی مو د هغه دربارو وساتي، الله تعالی مو د هغو ګناهونو هغو شرو وساتي. خدای تعالی دې ټول عالم اسلام مسلمانان امن و امان ونصیب، اتحاد دې خدای نصیب، د اتفاق دعاوې کوئ. دعا وړئ من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلص رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش المحو واجعلنا منه واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على يا اله الرحمن الصمر على الاسلام والمسلمين فرطول بن يغفر رحم كرمك تمام على الاسلام والمسلمين يا له د دنیا ورسې وي دي د دې ټول قبرونو منوي
دې قبرونو د جنت باغچو وګرځي یا اله الرحمن بیا چې موږ د دې پر حال باندې راسو بیا پر موږ باندې خصوصي پز رحم کرم کې یا الله عاجز یو ایمانونه مو کمزور دي خدایا ته خو موږ په خپل دربار کې په ښه انعام وګرځي په ښه ایمان وګرځي یا الله ته ایمانونه د دین له ایمان نه چوکاټ هم باسي یا الله ته د شیطانانو له شر وساتي یا الله ته د ظالمانو له ظلم وساتي خدای ته د ظالمانو له صفو وساتي خدای ته د جابرانو له صفو وساتي یا اله الرحمن څومره عالم اسلام مسلمانان په ټول باندې خپل رحم کرم وکړي په ټول باندې خپل فضل وکړي اتفاق اتحاد نصیب کړي څومره بیماران دي خدای ټول د شفا کامله عاجله د امام مسلمان ورته نصیب کړي خدای څومره مسلمانان په پریشانی کې خدای ټول عیب پریشانی ختم کړي یا الله د دې شی ما برکت باندې د دې خدای د دې شی ورځ برکت باندې یا الله د دې شی وخت برکت باندې یا الله د شی مقام برکت باندې خدای په ټول عالم اسلام مسلمانان د خیر رحمت او قدر مطابق بارانونه وره د خیر رحمت او قدر مطابق بارانونه وره یا اله الرحمن خیر رحمت بارانونه وره امين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ونفوض امورنا ان الله بصير بالعباد امين برحمتك يا رب